الرحمن الرحیم دا د صوبایي حکومت په احکاماتو باندې چې کوم دی په ټول صوبه کې چې څومره زموږ جیلونه دي په هغې کې چې کوم دی 23 مارچ منځلو حوالې سره تقریبات منعقد شوي دي او متعلقه ډیپټي کمشنران صاحبان چې کوم دی نو هلته به ځي او جیلیانو سره به ملاقات هم کوي او هغوی ته به چې کوم دی نو دا خوشحالي شریکوي. نو د ډیپټي کمشنر چارسدي په هدایت باندې چې کوم دی نو موږ دلته کې دا پروګرام ارینج کړو سپرډنټ صاحب او موږ دلته کې چې کوم دی نو دغه ټیمه مخې او میډیا والا ته هم ټولو ته ویلو چې تاسو راشئ او موږ سره چې کوم دی په دې ایونټ کې شریک شئ. نو موږ د ډي سي صاحب د طرف نه چې کوم دی مټایان روړي وو په دې خلکو باندې تقسیم کړو او دې سره د دې 23 مارچ حوالې سره خبرې اترې وکړې. مارچ ته د قیدیانو ته چې کوم مټۍ تقسیم شو د کې داسې قیدیان زه وینم چې د سکون کې دي د لپاره سیستم روان دی. السلام علیکم جی دلته کې خو یو خو 23 مارچ په حوالې سره دا یو پروګرام د دې نه مخکې مونږ پروګرامونه کړي دي. ډي سی صاحب چونکې زموږ د هیومن رایټس کمیټۍ چیرمن دی په منتلي بنیاد باندې دی دلته راځي وزټ کوي او تقریبا اوسه پورې 17 کیسونه مونږ دی ته حواله کړو چې هغې کې 11 کیسونه په موقع باندې دی حل کړه. هغې کې څه ری انویسټیګیشن خبره وه ځینې خلکو هغه دعویداري کړې وه هغه هم غلطه وه نو هغه انویسټیګیشن کې پته ولګېده نو هغې ته ریلیف میلاو شو په هغې بنیاد باندې. نو دا زه د ډي سی صاحب ډېر شکرګزار یم چې کم سے کم د هیومن رایټس حوالې سره دا ډېرې مسلې دلته زموږ حل کېږي جي ډېر تھینک یو. ډي سی محمد علي شاه صاحب خبرې مو اورېدې دغه شانتې سپرډنټ ایوب صاحب دی ورسره نور غونډ سټاف دی چې دغه نن 30 مارچ دی او دغه جیل ته راغلي وو دغه کې مټیان تقسیم شو یقینا کمې خوشحالۍ چې دلته کې وویشلې شوې د هغه چا ته پته لګي چې دا ملک آزاد دی چې هغه بهر ګرځي او یا د خپل ملک یا مسافر وي. د دې بندیوان نه تپوس وکړه چې دا ملک آزاد دی او بیا دلته کې بندي دي او دوی چې کله د دې جیل نه وځي نو بیا محسوسوي خو جیل د اصلاح ځای دی. نن منګه په دې موقع باندې دې قیدیانو ته هم دا وایو چې دې ځای نه تاسو وځئ چې د یو شریف شهري تصویر پیش کړي. دې کې زه د حکومت نه دغه غوښتنه کوم چې اکثریت هغه سکون کې چې هلته کې په کور کې مور پلار تنګي نه هغه جیل ته رولیږي نو دلته کې بیا دغه جیل والا ورته خواري کوي نو پکار دي چې د هغې دپاره علاجګاګانې جوړې شي. نو په دې باندې به زه د ډي سی صاحب سره خبرې اترې کوم. ډي سی صاحب ډېر پکې زه دلته کې سکون کې وینم دوی چې به تنګ شي نو بس ویله جیل لی ورکړه دونه وپسې ولیکه بیا پې دلته کې دغه د جیل عمله چې کومه ده نو شرمېږي دا څومره چې ته وینې زه پکې اکثریت پیژنم چې د دوی نه کلي علاقه جومات یو شی هم ترې نه محفوظه نه وي نو څه به وایې علاج نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ عمده تاسو چې کومه خبره وکړه سپیشلی همدې خبره کې زموږ خپله یو اورسایډ کمیټي ده د هغې چې کوم دی نو زه چیرمین یم سپرډنټ صاحب دی پکې نور ډپارټمنټس والا دي سوشل ویلفیر والا دي هیومن رایټس والا دي. مونږ چې کوم دی نو دلته کې منتلي چې په کومه ورځ زموږ میټینګ په هغه ورځ باندې مونږ راځو دلته میټینګ نه پس دلته راځو او دلته کې چې کوم دی مونږ د قیدیانو سره چې کوم دی ملاقات هم کوو د دې چې کوم مسلې دي هغه هم اورو او د دې چې دا تاسو کومه خبره وکړه د دې مونږ د دې نه مطلب باقاعده ریټن اپلیکیشنز واغشته. سپرډنټ صاحب چې څنګه وویل چې هغې کې 17 اپلیکیشن او 11 مسلې پکې حل شوې. نو انشاءالله مونږ بھرپور کوشش دا دی چې چا سره هم زیاتې ونه شي او ایون مونږ خو چې کوم دی سیشن جج صاحب سره چې کوم دی زموږ 24 تاریخ باندې میټینګ خو هغه پوسټپون شو مال چې زه به هغې سره دا خبره کوم او دا مونږ لیکلو کې منټس کې هم راوستي دي چې دې کې چې کوم دی نو دې یو مجسټریټ چې کوم دی ریګولر بیسس باندې دلته راستي چې د دې ټایم دا واړه کیسونه که نه او ماشوماني او یا چې کوم دی کم کیسونو کې دې ته پتې چې یاره دې کې چې کوم دی دا دفعه غلطه لګېدلې ټیک نه ده لګېدلې نو چې د خلکو چې کوم دی هسې بېسه خلک جیل کې نه پراته ځکه چې دې کې بله دویمه مسله دې کې داسې وه چې تاسو وختي ما سره خبره وکړه چې یاره دلته کې چې کوم دی نو سټرینث کم دی او دلته کې قیدیان زیات دي نو دلته کې آلموسټ قیدیان دې وخت کې ډبل دي خو موږ ورسره چې کوم دی کوشش کوو چې دا کم کسان لکه په وړو جرمونو کې دي او د دې چې کوم دی لکه بعضې کسان داسې دي چې هغې پیښ شوي نه دي او چې په کم جرم کې راوسي د هغې نه زیات وخت یې جیل کې تېر کړه داسې کسان هم شته پکې موږ باقاعده ریپورټ کړي دي او هغې باندې موږ مطلب ډسټرکټ اسسټنټ جج سره خبره کړې ده او انشاءالله هغې به دلته کې چې کوم دی ریګولر بیسس باندې مجسټریټ راستي او کم کسان چې دلته کې په داسې وړو کېدونو کې دي انکلوډینګ دا ماشومات چې چا تاسو ذکر وکړو انشاءالله دې له ریلیز ونجاویږي. ډېره مننه کتونکو دې وخت کې د جیل چې کم سټاف دی یقینا موږ دغه جیل ګورو دا کوم د صفایه ماحول دی یو خو نوی جوړ شوی دی خو دغه حکومت چې کومه ترقي موږ له راکړې ده نو 100 کاله پس راله جیل جوړ کړو صرف د 20 قیدیانو اضافه راله وکړله نو موږ ورته په دغه 23 مارچ باندې د 21 په سلام پیش کوو
چې 100 کاله پس چې کوم دي 10 قیدیان او دلته کې چې کوم قیدیان دي د 1.5 سپیس دی 346 دي دا چې کوم دی نو د دې جیل عمله په کم انداز کې کور کوي او دوی ته خوراک څنګه رسوي دوی رخایش خو بیا هم زه چې دلته کې ما څه ولیدل ما په دغه جیل باندې نظر دی نو ډېره صفایه ماحول او د قیدیانو په مخونو باندې خوشحالۍ نو یقینا چې د جیل عمله بل هلته کې د سپورټس لوبې شوې وي په دغه جیل کې قیدیانو ته نو دا په تاریخ کې په لومړي ځل شو نو دا زه د ضلعي انتظامیې ته سپورټس عملې ته سپرډنټ صاحب ته جهانګیر صاحب دی او باچا سید صاحب او نور چې دلته کې څومره عمله ده نو د دوی موږ مننه کوو چې دا قیدیانو سره په کوم انداز کې رویه چلی خو جیل د اصلاح ځای دی زما به قیدیانو ته خواست وي چې دې ځای نه وځئ چې واپس په دې تورو تنبو باندې راننوځئ جیل بیا هم جیل دی ډېره مننه خوشحاله